زما وروره دا داسې چلی دا خلک ټکټونو ته ناست دی پوه شوې او ګڼه ده ډېره زیاته اورې حل به شي که نه ولې به خدای به حل کړي دا 30 تاریخه پورې ټایم دی پکې دا رش ځکه دی قانون حکومت مهرباني حکومت ته زموږ دا ډر دی چې جازونو د سیوا کې مهرباني دغه وکړي صحیح ده دا ټایم د سیوا کې سعودي عرب ته د سفارش وکړي زموږ د دې غریبانو د خلکو دپاره چې دا ټایم موږ د سیوا کې چې دا کسان دونه نه پځاویږي ډېر زیاته نور هېڅ مسله به دې کې نشته موږ راوتي دغه څوک په 4 بجې راغلي څوک په 2 بجې راغلي دي او دلته دا کسان نشته زما نوم اسماعیل دی حضرت مرګري اوسېدونکی یم زما څلورمه ورځ ده زه راځم په اولنۍ ورځ باندې زما لمبر راغی 100 لمبر بیا نه پرون رالو بیا ویل و چې چا 25 و 26 لمبر ولا هغه مخکې راشئ نن بیا رانو نه بیا لمبر یې ولېږلې څه طریقه کار نشي زموږ دا ستاسو په وسیله باندې دا دغه کوو چې دغه ښه په ترتیب باندې وشي او هېڅ هم نه کېږي او خلک ځي راځي څه ترتیب نشته د دې لپاره څه عمل پکار دی ټوکن لمبر نو هر یو به ټوکن لمبر به ورسره بغیر ټوکنه چې دی څوک نه دی پرېښوده پکار دلته دا نظام نشته پوه شوې که ټول ګډوډ روان دي کم چې سفارش دی هغه مخکې کېږي کم چې دغه دی هغه پاتې کېږي او موږ د حکومت نه دا ګیله کوو که نه چې 35,000 روپۍ و ټیک د دو واخلي 45 ته اخیستی خو د ایجنسو والا دی ورکړي وی نو دا خلک به دومره هغه نه وي رش په تکلیف باندې په وخت باندې به کار شوی دو حکومت ته هم پیدا راغلی وی او دغه ته هم پیدا شوی د ایجنسیانو والا ته دا کار به شوی د خلکو نن زموږ دا څلورمه ورځ ده او په دې سواد کې ورته موږ پاتې کېږو دې خبرې څه حل پکار دی موږ له السلام علیکم جی زه په خپله د بونیر نه راغلی ما د پی ټي آی یو کارکون یم ما د سعودي عرب یو مزدور سړی ما مهرباني وکړئ د پی ټي آی زه تاسو ته د دې سکرین په وساطت سره دا وینا کول غواړم چې د پی ټي آی کم مشران چې دي هغه دې راشي او د دې شي څه حل دې راوباسي چې دا غریبانان په دې روډونو باندې په دې خاورو کې نه پراته په دې خاورو کې دا غریبانان پراته دي موږ ټول غریبانان خلک یو د دې ټي وي د دې سکرین په وساطت سره مهرباني دې وکړي د پی ټي آی والا مشران دې راشي د فضل حکیم صاحب دفتر دا شاته دی هغه دې راشي او د دې څه حل دې راوباسي زه ستاسو ډېره مهرباني کوم چې تاسو رالی او زموږ دا پیغام مخکې بالا افسرانو ته ورسوئ وروره زموږ درېیمه څلورمه ورځ ده چې موږ دلته کې راځو دا ټول موږ غریبانان یو دلته کې راځو د دې څه نظام نشتی نظام یې په دې نشتی چې پرون موږ راغلي دلته کې نومونه ولیکل پیرس یو جوړ کو نن د هغې چې موږ سهار رالو هغه ختم شوی دی نن یې نوي لیکلي دي پوه شوې په کار ده چې دوی داسې یو نظام جوړ کړي دلته کې چې ټوکن ترتیب باندې په ترتیب فرض که نن زه راغلی یم ماله ټوکن میلاو شو که نن ماله نمبر رانغی خو چې زما سره ټوکن چې سبا خو پې زه نه ننوځم که نه پوه شوې نو هغه نظام نشته روزانه راځه او نمبر یې لیکه او هغه ختموي او بل سبا نه بیا نوي کوي پوه شوې دا ورته هم ووایه وزیر اعظم چې زموږ ته ریکویسټ کوي چې لکه غواړي زموږ ورسیزونه پیسې غواړي او امداد غواړي او مدد غواړي او زموږ سره لاس خلاص وکړي نو اوس زموږ نمبر دی په کار دی چې زموږ څه خیر خاطر وکړي او لکه زموږ د دې غریبانانو دا غریبانان نه دي ښه ټول مالداره دي 35,000 روپۍ 40,000 روپۍ دا ولې ورکړي چې یو پیر یو شی یو سړي په یو ریټ اخیستی دی او بیا پې دوباره خرڅوي د دې به موږ له څوک تپوس کوي لکه دې صرف د کورس هر سړی د کورسۍ غل دی او لکه د خپل جیپ او د پراډو د کوټۍ غل دی لکه موږ خو د دې ملک نه بهر ځو او د نورو ملکونو نه ماره کوو دلې راوړو او دې زموږ سره بیا دا کوي چې لکه موږ پیسې هم ورکوو او د هغې باوجود لکه موږ ته زموږ حق نه میلاویږي ولې سی چل دی او په 2 لاکه ټیکټ دی او په 3 لاکه ټیکټ دی لکه دا چېرته لکه د دې عوام نه هغه د میراوس خبره دا سرمنې ته په ولاړې وباسي سی چل دی وروره کوم ځای د چا نه انصاف غواړي دا طریقه د اسلام ملک ته اسلامي ملکونه دي دا خلک غریبانان دي خلکو له مزدوري راغلي تل هلته مزدوري کوي او دلته رالیږي دا خلک دې په دې ځای باندې کښېني دوی بیا څه حالات دي اوس نن په 190 باندې خلکو ته ټیکټ میلاویږي ولې میلاویږي دا ټیکټ ډبل میلاویږي ولې میلاویږي ډبل یو اغستی دی هلته کې اغستی دی هغه ځنې راغلی دلته ته بیا ډبل بل میلاویږي په 190 باندې ولې میلاویږي افسوس خبره ده او میلاویږي هم نن په دې حالت ته وګوره دا څه مخلوق ولاړ دی که نه ولې ولاړ دی دا د دې خلکو دغه نه دی حق نه دی دې خلکو ته خپل حق میلاو شي ډېره مهرباني